السلام علیکم ملګرو. دا ویډیو نن د هغه ملګرو لپاره جوړوم کم ملګري چې پښتانه دي او ډریوران دي، زیات کم چې ډریوران ګاډي وسره دي. د هغو لپاره دا ویډیو جوړوم. دا ویډیو تفصیلي وګورئ. په دې ویډیو کې زما مین مقصد او مطلب دا دی چې تاسو صحیح زده کوئ او زیات زموږ پښتانه وروڼه چې کوم دي هغوی سره ګاډي زیات وي. خو نن سبا ټکنالوژي ده، جدید ګاډي دي، نوي ګاډي دي، نو ټکنالوژي سیوا شوې ده، زیات کمپیوټرایز ګاډي دي. نو زموږ زیات چې کوم پښتانه وروڼه دي هغو ته په هغې کې مسله وي. وروڼو هر کله چې تاسو ګاډی واخلئ که نه نو د دې ګوره ایربیګ چک کوئ. دا مین د سټیرینګ ایربیګ دی، دا کم چې مخامخ زمونږ فیس ټو فیس راځي. کله چې مونږ ډرایو کوو خدای مو که مونږ ته حادثه راشي که نه نو چې مونږ دا کلیر ساتو او دا حساس برابر ساتو نو زمونږ به سیفټي زیاته وي، زمونږ د ژوند د بچت کېدو به زیات چانسز وي. او که چېرته مونږ دا کلیر نه ساتو، دا مونږ برابر نه ساتو که نه نو د اکسیډنټ نه بس په مونږ ته ډېره زیاته حادثه راځي او د خفګان یو شکار به مونږ ته ډېر زیات راځي. وروڼو تاسو چې کله روان یم ډایرکټ چې څنګه خدای مه که حادثه راله که نه نو د بلاست سره اټومیټک دا سرکټ له انفارمیشن ورکړي او سرکټ بیا اټومیټک کرنټ راوباسي او دې حساسونو ته راشي او هغه بیا خپل کار په هغې کې شروع کړي. زیات نه زیات دا 3-4 سکنډه کې دا کار کېږي. نوی ګاډي اخلئ که نه نو کوشش کوئ چې زیات نه زیات د هغې دا ایربیګ چک کوئ چې دا ایربیګ د هغې وتئ که نه په اکسیډنټ کې نو کوشش کوئ چې کمپیوټر ته یې ښیئ چې کله دا ریپیر شوی په خپل حالت کې برابري. دا مین په کاربه باندې چلیږي. اوس مثال زه روان یم ډرایوینګ کوم که نه او خدای مه که حادثه راله نو چې زما لینډ کلیر و د ایربیګ دا په ما باندې سې راځي. دې ته وګورئ دا کونقی ده، دا چې داسې راشي فیس ټو فیس مخامخ راشي سیفټي ده ډېره زیاته. دا اوس اکسیډنټ ګاډی دی نو ستاسو د پوهې دپاره دا تاسو د ښیمه دې ته بیا د 2 تاره راغلي د کاربې، دا پکې 2 اساسونه دي. دا اساس 2 تاره هر کله چې دی کلیر فیس ټو فیس برابري که نه نو دی به هېڅ کله هم تا ته په میټر کې لیټ نه درکوي د ایربیګ او مسله به ته هم نه راځي. نو خدای مه که داسې څه حادثه راځي نو په هغې کې به بیا تاسو پریشانه کېږئ هم نه او مخې ته به تاسو ته لاین هم صفایي. نو همیشه دپاره وروڼو مین مقصد او مطلب مې دا دی چې زمونږ پښتانه وروڼه چې دي هغه ډېر زیات ګاډي اخلي او نوي ګاډي اخلي. کوشش کوئ شوق کوئ د نوو ګاډو. نو هر څومره چې نوي ګاډي کله اخلئ که نه نو وروڼو کوشش کوئ چې ایربیګ یې والا لازم چې کوئ. که ایربیګ یې والا چا جوړې کړي دا دې په دې 2 تارو باندې چلېږي. دا دومره پړونقی دا دومره سیفټي چې دا په 2 تارو باندې چلېږي. مثال که دا هسې بند کړي هسې ورته ریپیر وکړي د تار کنیکشن کټ کړي خدای مه که تا ته حادثه راله نو بیا دا کار نه کوي. نو کوشش کوئ وروڼو چې ګاډی کله واخلئ کمپیوټر ته یې ښیئ په خپل حالت کې برابروئ نو انشاءالله وروسته به مخې ته تاسو ته ملګرو دا اوس د کلنډر سایډ ایربیګ دی کم چې مین مخې ته کلنډر سایډ راځي یو دې سایډ ډریور سایډ ته راځي، یو دلته راځي یو هاغلته راځي. دلته چې کوم پاسنجر ستاسو سره مسافر ناست دا د هغه سیفټي ده، دا ستا سیفټي ده. وروڼو نو دا خامخا په دې ګاډو کې برابر ساتئ چې مخې ته خدای مه که تاسو ته حادثه راځي نو ستاسو د ژوند د بچ کېدو به چانسز ډېر زیات سیوا وي. نو مونږ پښتانه همیشه دپاره هغه کار کوو چې مطلب مونږ په کمې باندې نه پوهېږو، د چا سره مشوره نه کوو، په خپل دغه باندې کوو. نو وروڼو مین مقصد او مطلب زموږ دا دی چې زموږ د دې ویډیو نه څوک څه حاصل کړي او مخې ته څومره وروڼه ګاډي اخلي نو چې په ښه طریقه والي او پوه او هغوی په سمجھ کې راشي دا چې بالکل ایربیګ په ګاډي کې لازم دی. څه ټینشن نه وي. دا ویډیو زیات نه زیات مخې ته وګورئ او شیر یې کوئ او ځان پې پوه کوئ. والسلام.